ما ویلیو چې بیت الله شریف لومبه فرشتو د جنت راوړل بیا آدم علیہ السلام جوړ کړي آدم علیہ السلام نه پس شیس علیہ السلام جوړ کړي ځکه زمانہ به تیرېدله او دا بیت الله شریف په یو وادي کې دی په یو خوړ کې یعنی یو لاندې علاقه کې دی نشیبی علاقه یو طرف تم ته غرونه دی او بل طرف تم غرونه دی نو چې کله سیلاب راشي او باران وشي نو نیغې د بیت الله په دې علاقه راځي نو دا په یو اوچت دی او په هغه زمانه کې یو ټیله اوچت دی خو بیا اوبو چې بهاو زیات شي او د اوبو هغه تیزوالی زیات شي نو اوبو چتېږي نو دا بروان شو هغې نه پس بیا حضرت ابراهیم علیه السلام جوړ کړی څلورم نمبر فرشتو بیا آدم علیہ السلام بیا شیس علیہ السلام او بیا ابراہیم علیہ السلام د خپل زوی اسماعیل علیہ السلام سره د جوړ کو او دا په قرآن شریف کې ذکر دی قرآن شریف کې رب العالمین د دې ذکر کړی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بيورير خشت دعام إبراهيم عليه السلام كرر ده إسماعيل عليه السلام سلام بیا روان شو سیلابونو کې یو قوم د عمالقه غوی جوړ کړي دا غي نه پس بیا جرهم قبیله جوړ کړي دا غي نه پس قصي او قبیله دا غوی جوړ کړي دا غي نه پس قریش جوړ کړي دا قریش چې کله جوړاو نو دې کې وسر رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری لگ دا عمر اختلاف شته خو راجح دا چې حضور پاک د 15 کال او سو کم یادای خیر او دا بیت الله روان شوی دې کې درالونه پیدا شوی چوندی پکې پیدا شوی چوندی او چاګوت نه شوی وروللې الکه وی کدار وانه نو اسنه نقصان راتونه رسي اوسم ډېر خلک جمعات یې زوړي ګوتې نه وروړي یار دا به څوک روانوي دې کې خو عبادت شوی دا خو چې مونږ په سسکو روو هسې نه څه مسله راته پېښه نه شي دا د شیطان وسوسې دي ته چې دا جومات روانې د بېعزتۍ په خیال خو یې نه روانې د خدای د کور د ختمولو په بنیاد خو یې نه روانې په دې خیال خو ته دا جومات نه نړې چې عبادت پکې ختم شي او خدای د کورس په کاوی راشي ستانیت خدای چې خشته جوړو حضرت عثمان رضی الله عنه جمعات د مسجد نبوي روان کوي نه او خشته جوړ په دې جمعات کې بعض وخت کې د توتکرو جالي وی بابل ډیرو جمعاتونو کې مالی دی څوک نه روانای اکثر په یو جمعات کې مې د لاندې وتخل په ټوکړه وې ځان د کړي چې دا غول جمعات کې نه پریوزي الکه دا اولی یره داس برګان دي ماشاءالله دې توتکرو کم دی چې لستن سورو جی نیولې سونه تهجدونه کړي دا کم دی ناس برګ شو د خدای مخلوق دی چرن پرن د خدای ذکر کوي ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم او دا حدیث نم ثابت ده چې دا مارغان او کبان چې څومره دي دا د الله تسبیح وایي دا ثابت را دا حدیثونه ټیک ده لیکن دا غي دا مطلب نشو چې د خدای د کورس پکاوي دی پکې وشي تا وتلان نه په خپل کور کې به پرې دی چې ستا کور کې جان واچي نو بیا خدا نه وای چې داس برګ دی سره داس برګ ډی تکه او ختمه نو تا وتلان نه رومال تړلې چې غلان دی پرېونه دی او دا چنګ چنګ چې کوي جمعات کې چنګ چنګ مناسب دی خلق د مانځنه او باسي د نفل نو باسي نو جمعات د مارغانو زه خو نه د کور مارغان ساته جمعات د تو تکرو زه خو نه دا جالمه پرې ده په جمعات د مخ کې نه لړکوي چې بچي وانه چي
اکثر دا ماشومان بچی وي د دې مارغانو په جومات کې جالي چې را پرېوځي پکې یې وایي مړ شي پیشوګان راشي ویې تښتی جومات صفا به ساتئ ښه جومات پاک ساتئ چې یو مرغۍ در نه پکې جاله وانه چي او نه پکې یو توتکرې جاله واچئ دا ټیک ده چې مرغۍ بې ځایه وجل ښه شی نه دی د بچو په وخت کې ښکارم ښه شی نه دی لیکن جومات به صفا ساتئ نو دا مې دې پورې وي یاره وی دا جاله به څنګه ختمه او دا خدای دا شیطان وسوسه اچوي چې ورې مه دا جومات مه نړوه شیطان وسوسه اچوي چې دا جاله مه روانوه چې دا چنګه چونګه کوي چې د خلکو منځونه خراب شي دقه رنګې د خلکو زړه کې دا شیطان وسوسه اچولې وه چې دا بیت الله به نه روانې څه نقصان پېښ نه شي چا ګوتې نه ور یو پکې یو اجدها خامارو په دې بیت الله کې او تاریخ لیکي هغه دومره غټ خامارو چې د هغه سر د کټي عمره د میخې د بچي عمره اوس هم دا غټ خاماران شته او کله به سر روچت کنو په دیوال به کې خو چت یې نړېدلې نو چې خوله به یې وازه کړه نو خلکو به یېرېدل ته نو دا دوه وجې وې یو خدا چې دا بیت الله روانه څه خفت را پېښ نه شي او بل دا مار چې دی پکې الله پاک ډېر لوی ذات دی او لوی بادشاہ دی څوک وایي حضور پاک لا نابالغ وګورئ د اختلاف په تاریخ کې شته څوک وایي د 15 کال یو ځل یو مارغه راغی یو غټ مارغه او دې خامار سر روچت کړی په دیوال د پاسه خو دی او مارغه پې راغوټه شو او دا خامار یې په پنجو کې اوچت خلکو اولید ټول چې هغه د چغې کړې خلکو خامار خو یې وتښتاو لرې یوړه چې ته خدای چې څه یې ورسره وکړل نو د خلکو د زړه نه د خامار یاره خو ختمه شوه اوس هم داسې بازونه شته په دې ځنګلونو کې چې هغې ګډان اوچتوي حملو کې ګډ اوچت کې ویې تښتی هغوی چیلي اوچتوي هغوی اوسۍ اوچتوي حمله پې کوي هغوی په دریاب غوټه ووایي او سره د وزرو په سمندر دریاب کې ننوځي او د غټ نه غټ کپ په پنجو کې ونیسي وزر یې لقوي او بار روځي او ځای ویې تښتی دا د خدای مخلوق شته نو د خلکو د زړه نه دا یو مسله خو ختمه شوه چې د خامار یره وه خو دویمه وه بس بعضې کسان روچت شو او ورغلل وی مونږ خو دا بیت الله روانو دې دپاره یې نه روانو چې د دې بېعزتي کوو دا خو جوړول پکار دي چت یې ختم شوی دی نړېدلی دی او دیوالونو کې چوندې پیدا شوي دي بس سسکوری راواغېست او ډز ډوز یې شروع کړو نور خلک هم ورغلل بیت الله یې غونډو نړو وی هلکه حلالې پیسې به لګو حرامې به نه لګو چې چا سره حلالې پیسې وی هغې راوړې او د بیت الله جوړولو کې یې لګول او په دغه ورځو کې په جده کې په بندرګاه کې یو جز مات شوی او غرق شوی د هغې تختې یې راوړې او هغې کې چې کوم میخونه او سیخانو هغې یې راوړل هغې یې پکې استعمال کړل بیت الله شریف یې جوړ کړ حلالې پیسې کمې وې لږ ځای اعتبار پرېښود هغې ته حتویم وایي که تاسو څوک تللی یې خدای م ټول بوزه نو د بیت الله نه د شمال طرف ته شمالي طرف ته شمال مغرب طرف ته لږ ځای بار دی خلک ورننوځي په هغې کې ناوه مبارک هم د اوبه م پکې بیږي دا څه حصه د بیت الله ده بیت الله پاک یې جوړ کړه خو چې د حجر اسود د ځمکې نه 4 فوټه او 100 انچه اوچت کړ د بیت الله دغه د حجر اسود ځای د پخوا نه دي ته د تاریخ معلومو چې د حجر اسود دغه ځای دی نو جګړه جوړه شوه د یو قوم مشر وی دا به زه ږدم د بل قوم مشر وی دا به زه ږدم د بل قوم مشر وی دا به زه ږدم دومره سخته جګړه جوړه شوه چې قسمونه یې خوړل چې وینې به تویومه دا به زه ږدم یا به ځان وجدم یا خلک او د دوی سخت قسم به ده چې پیالې کې به یې وینه راوړه په هغې کې به یې لاس ور ډوب کړه نو پیالې کې د هر قوم مشر وینه راوړه او په هغه وینه کې لاس ښکته کړه دا د دې نښه ده چې دا د لاس مې په وینو ګنده کړه بس زه به یا وینې خپلې تویوم یا پردی خو دا کار به کوم اخره کې بعضې مشران راغونډ شو چې ظالمانو دا څه کوئ فیصله په دې شوه چې سار وختي ړومبې جومات ته څوک راغی د هغې اختیار دی که هغې په خپل اږدي او که د بل چا په لاس اږدي بس څوکیداران یې کېنول ړومبې جومات ته محمد مصطفی راغی صلی الله علیه وسلم او حضور پاک د دې په بنیادونو کې ګورې کار هم کړی
چون بے راغی خلق وی جاء الامین جاء الصادق الامین اگر اشتونے او اگر امانتگر راغی نو رسید دا خلق و دا حضور پاک دیر زیاد قدر کو دی وقت دا پیغمبر دعوانا وکڑی نو دا ہر چا پدلکی دا رسول اللہ مبارک قدر و بے انتہا قدر بے خلق کو کنڈو بے قدر کو ذکا خدمت دا کنڈو بے کو یتیمانانو بے خیال ساتو داغی رشتہ دارانو ذکر یتیمانانو قدر بے کو دا ملمنو خدمت بکو حضور پاک خصی پتنو پاکی قسم پا خدای دا معشوم والی ټول رشتہ دارانو سره ښه تعلقاتو که چا به ورسره غم خاني نه م کوله نو حضور پاک به ورسره کوله او چې چاته به تکلیف و هغې کې به یې ورسره مدد کو او چې په لاره به څوک تلل او یو بوجی پیټې به ورسره و هغه به وړی نه شو نو حضور پاک به ورسره وړه د ماشوموالي نه خدای طاقت ورکړی چې چا سره به داسې و چې چا به تنګه و هلکه تا سره خو زما قرض شا به راکه رسول الله مبارک به ورسره امداد کو دیر زیاد د خلقو د ټولو مکې د خلقو خوښو چې کور به څوک نو او کور کې به یې کونډه بیبي پرېښې وه خاوند به یې مړو یا به په سفر تلي نو نبي علیه السلام به هغوی له خدمتونه کول او کار به یې ونه کړ ټوله مکه کې مقبول انسان او خلقو به ورسره امانتونه یې ښودل د خلقو پې دونه اعتماد خلقو به یې قدر کو غلو به م پې ډاکه نه اچوله چې په لاره به تلنو خلقو به عزت او قدر کو نو چې حضور پاک راغی جاء الامین هغه امانتګر راورسېد امین به ورته خلق وایي امانتګر دا زمونږ امین نه دا څه بېکاره شی دی دا د خو نوم امین دی نور پکې څه خیر نشته هلکه بشیر جانه ټیک مې وایي که غلطه مې وي نه مړه سم وایه یارېږه ته ما ټیک مې وایي که غلطه صحیح ده که تا ته خو ته څه خیر نه یې در رسېدلی خیر در رسول دا بیا خو دروغ وي ظالم وی ما ته خیر رسول ما له خو یو ځل ډوډۍ کړې وه او دونه خورۍ پکې اچولې وه دونه خوروا چې هغه به وي دا سکا تر ماښامه پورې مې اوبو تړه نه کېده نو امین د حضور پاک نوم نو خو امانتګر ته وایي امانتګر ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امانتګر او صادق به ورته خلق وي د ډېرو خلکو صادق نومې دی نوم نو صادق معنا رښتونی تاسو خپله سوچ وکړئ چې یو انسان په امانتګر او په رښتونې مشهور هسې خو نه مشهورې نو چې حضور پاک جومات ته راغی ټولو چغې کړې رښتونی راغی هغه امانتګر راغی جاء الصادق جاء الامین ګوره اوس هوښیارتوب ته د حضور پاک ګوره ما یې د یو انګریز یو جمله وا او هغه چا ترجمه کړې و په اردو کې ما هغه وکته ناشنا خبره یې لیکلې وه وی د مسلمانانو پیغمبر د ماشوموالي نه ډېر زیات هوښیار و وی دومره هوښیارتوب په ټول انسانیت کې په چا نشته کوم چې په حضور پاک کې تېر شوی ګوره ټولو خلکو منلی اوس یې هوښیارتوب ته وګوره رسول الله مبارک چې راغی د عربو سرداران ټول را جمع شو ځکه چې فیصله په دې شوی که دی خپل اږدي او که دی په بل چا اږدي نو نبي علیه السلام مبارک وی زه یو فیصله کوم وی بلکل مونږ په تا بس مونږ اعتماد کړی و چې لومبی څوک راشي هر څوک چې نو یو څادر یې پرې راوړو هغه یې خور کړ نو حجر اسود یې راواغېشت دا د انسان د سر عمره دونه کاڼې غونډې نو هغه یې راواغېشته او په هغه څادر کې کېښود او د قوم چې څومره مشرانو ټول یې راوغوښتل وی راشئ د څادر په لس کې ونیسئ او دا څادر اوچت کړئ ټول مشران رالل او د څادر په لس کې ګوټونه او غاړې ونیولې او په شریک یې څادر اوچت کړ هلکه حجر اسود به ټول اوچت کړه که نه د ټولو په کیسه وشوه او بیا رسول الله مبارک چې هغوی اوچت کړه نو په خپلو مبارکو لاسونو راواغېسته او چې دا کوم ځای پروت دی په دقه ځای کې حضور پاک ولګه د خلکو دړنه یارم ختمه شوه جګړه یې ټوله د ټول قوم هر یو قوم قسم کړی لکې خو به یې سبا دا وه چې ما چې قسم کړی نو د ټولو په کیسه وشو ټولو بیت الله دا حجر اسود اوچت دا قریشو په زمانه کې جوړ شو او رسول الله مبارک پکې په خپله کار کو نبی علیه السلام یو لنګ والی و کمیس یې هغه وخت کې نو نه ټوپی وه حضرت عباس تره دی هغه ورته ویل واره دا تیږه چې راوړې ده اوږه به دله خوږ کړي دا لنګ اوس پړه او د دې سیسه بره واچوه په دې اوږه باندې
چې سب لاندې او ځان دبي او سپ دی وګ باندې واچوا چې دا تیګه د لوګ نه خوږي هغه خدا پروا نه ساتل عرب قریش خو به بربند ګرځیدل اس پروا نه او دسماتی لچ بدل نو دا کور کوسینه به پرتګ لره کړ او دسماتی له بناوان بلکې د بیت الله نه چې به طواف کاو نو بربند طواف به کاو په دې جامو کې هم ګناه کړی دا نو د ګناه په جامو کې مونږ طوافونه نه کوو مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو سرمن د خدای جامه د خدای را کړی نو چې څنګه اعلان اوس پړدا حضور پاک چې سبب پوګه کېدم په سبب ځان پټ کم نو پورا خو سړی نشي پټې نه نو پزما کا پرې وته سترګې بقش وانځش وی زاری زر پیغی صادر ور واچو نو پر بخاری کې مراد په نورو کتابونو کې چې حضور پاک د دغه ورځې نه پس شتا بربند نه دی لیدل شوی په دغه ورځم بربند شوی نه دی خو صحیح خو خامخا د انسان پتون متون ښکار شي کنه خدای پاک د عورت د خلکو نه پټو ساته چې بالکل د عورت ښکار نشي نه پتون اورون ښکار شي او نه نور وجود ښکار شي بهر کیف دا بیت الله د حضور پاک په زمانہ کې جوړ شو د نبی علیہ السلام مبارک د زمانه نه پس یو وخت کې عبد الله ابن زبیر په مکه کې بادشاہ شو د مکه د بادشاہ داوی وکړو مکه او طائف او دا علاقو ګردونوانه دی بادشاہ شو سره نو حضرت عائشہ صدیقہ د حضور پاک نه یو حدیث اوریدل نو هغه عبد الله ابن زبیر ته رسیدل هغه دا و چې حضور پاک عائشہ بی بی ته فرمایلی وی عائشہ دا قوم د نوې د کفر نه ایمان ته راغلی دی غنی ظلم غواړي چې په دې بیت الله کې درې کار وکم یو دا حتیم چې کومې صبر در بیت الله نه دا پکې را دن نه کوم دویم دروازه اوچته ده اوسم چې څوک ودرېږي دروازې ته او دا ګوتې اوچته کې نو لاندې درشل ته رس لاندې درشل خلکو وته د لرګي پوړې ولا بادشاہ جوړې کړې دي نه پوړې وته ودرې نو پاغه خلک ورخې نو له مغواړي چې دروازه لاندې کم چې ارسو پاسانه ورځي او چې دو دروازې ولا جوړې کم په یو بخلک ورځي په بل به تیوزي وی دا الله رسول بیا ولې دا کار نه کې په بخاری کې راځي وی دا قوم د کفر نه نبی ایمان تر غړې دي اسنه پړ کې سو وسوسه رانش چې زمونږ د پلار نک دین دې ختم کو او زمونږ د پلان نک بیت الله روانه نو اسنه د خلکو لکه څه شکونه شوبه پیدا نشي نو دا کار نه کوم علماء اخوان نو عبد الله ابن زبیر ته چې دا حدیث ورسید نو هغه اوس خو د خلکو ایمانونه کلک او مضبوط دي او اسم پړه کې د چا نشینات دي نو هغه اق چل وسره بیت الله اوس پړ کما حصہ چې د حتیم بار وا قریش بار پرېخه و د حلال او پیسو د لګوالي د وجنه هم پکې را دن نکړه دو دروازې هم ولا جوړ کړې او دا دروازې زمکه سره په وسم کړه بیا حجاج ابن یوسف راغی د عبد الملک ابن مروان په زمانہ کې نو حمله وکړه په عبد الله ابن زبیر نو هغه شهید کړ نو دا هغه د زمانه بیت الله مروان کا ودا د حضور پاک د زمانه نه دا د جوړ کړي دي دا نه مونږ ته منظور ما غیر روان کا نو د رسول الله مبارک او د قریش د زمانه په شکل واپس جوړ نو عبد الملک ابن مروان چراغي نو چا وتوی دا تاسو غلطي وکړه ونه وی تا حجاج ابن یوسف ته وی چې بیت الله روان کړو په ځړې نقشه کا وی دا ولې وی دا حضور د حضور پاک جدا نقشه او عبد الله ابن زبیر جدا وی نه عبد الله ابن زبیر او د حضور پاک په ارمان جوړ کړو نو بیا غستومانو ویره دا خو می غلطي وکړل بیا د هارون الرشید زمانه رااله نو هغه دا بیت الله روانوم او چې د حضور پاک په زمانہ کې کوم نقشه او هغه ختموم چې دا غز کمرمان او پاغه طریقې جوړوم نو امام مالک سره مشوره وکړه وی سیب سوکم هغه وی ګوته موړه بیت الله نه د لوبو یو شی ما جوړاوي دا به یو بادشاہ راځي د بل د لاس بس پړي نو بل برازي د بل د لاس هغه بس پړي نو بل برازي د بل د لاس هغه بس پړي نو د بیت الله چې کوم عزت او عظمت د خلکو پړونو کې دا به ختم شي پرېګر دا اوسنی بیت الله دا د سلطان مراد سبکتگین د لاس دی نقشه او مغه چې کوم د حضور پاک د زمانه ما نقشه کې فرق نه دی راوسته خو لګي مضبوط کړي دی تیګي ولا مضبوطی کړي چته ولا مضبوط کړي
او موجوده چې کم بیت الله دی اوس دام او مغه نقشه د حضور پاک د زمانه ده خو سعودي حکومت پکې ډېر کار کړی حتوی مې ټول پوخ کړی دی او پاغې کې سنگ مرمر لګولې او د حتویم دیوال هم خشته کړی سنگ مرمر په لګولې او بلفونه هم په لګولې او بیت الله چې کومه دروازه را پاغې د سرو زرو نقشو نگار کړی دی او ناوه مبارک هم ول د سرو زرو جوړه کړی او هر کال د لکونو ډالرو د لکونو نه بلکې د کرونو ډالرو غلاف ور باندې بدلای او چې کمی تیګی دي ناغه تیګو کې امدا سه مساله چولې د جګه په مضبوطی کړي او غیر چا پیره وته پښتي لګولې ده د مضبوطوالي د پاره او دنه پکښنه ټیلونه لګولې دي سعودي حکومت شنه ټیلونه او دو چته کړي سعودي حکومت دو منزله کړي او پکې دنه پوړې جوړې کړي دي چې بار چته سوخي جنو پاسانه خطې دیش بنا بيت رب العرش 10 فخذهم ملائكة الله الكرام فآدم فشيس فإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله بن زبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم دا خدای کو ار وقت په خدای رحمتونه وريږي کڅوک طواف کوي حضور پاک فرمایي روزانه شپږ شل رحمتونه په بیت الله وريږي کڅوک طواف کوي نو په هغه باندې شپږ رحمتونه وريږي او چې څوک ورته مس کوي نو سلويخ په هغه وريږي نو سل او چې څوک اسه وته ګوري نو شل رحمتونه په هغه وريږي او چې څوک ورنږدې شي ورته او ځان ور پوري ومږي دام برکت او ثواب او چې څوک د ناوی مبارک لاندې ودرېږي دا د بیت الله صدا نو خدای پاکه دعا قبلای ټول خلق ورننوځي او د ناوی مبارک لاندې ودرېږي او د بیت الله په دې دیوال او غلاف پورې ځان مږي او صحت او بیا چې ملتزم دی اخو د دعا د قبلې دو زید د حجر اسود نه ونیسا د بیت الله مبارک د دروازې پورې دې ته ملتزم وي دې کې الله پاک د مسلمان دعا قبلای خلق ورشي هغه چبوتره باندې ودرېږي دا څه لګه چبوتره ده او لاسونه چت کی او د بیت الله په دروازه باندې کېني یا یو لاس په دروازه کې او یو په دیوال کې او ټول مخلوق الله تجاري زنانم باز خلق په پرده کې ورولي چې سړی نه نو زنانه ورولي نو زنانم اقضا کې ودرېږي الله پاکه دعا قبلای خو اکثر د سړو تاسو تماته رجوم ویلو چې د سړو چې وینو بیا د زنانه نه وردی چې زنانه د سړو سره اون جنگيږي لګي فقير ببابک یا الله فقیر ستا دروازې لراغله مسکین ببابک مسکین ستا دروازه کې ولار دی عاصن مذنبون ببابک گناهگار ستا دروازه کې ولار دی نادمون ببابک یا الله په ګناه ستومان ستا په دروازه کې ولار دی محتاج ببابک یا الله محتاج ستا دروازه کې ولار دی د صفات د خدای صفاتونه کوي او لګي خلق او جاری جړه کوي د خدای نه سوال کوي دغه ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې د دعا د قبلې دو بهترین ځای دا مخلوق دی خدای ته جړه کوي په خدای سره ډېر زیات عجیبه کیفیت کوي څوک یو ځل ودرېږي بیا د خوا کېږي نه هلکه چې ودرې دی او لږ ساعت ته تېر کړي نو بیا را دی خواشه بل مسلمان له ځای ورکړي خو ډېر زیات راشي داسې په شلګونو مسلمانان یو بل پسې ولاړ او زور لګی چې دې ملتزم ته ورنږدې شم او د خدای په در کې مې ډېر وجړلې خو د ټولو نه لویه دعا چې غواړئ نو معافي غواړئ د خدای نه یا الله ما معاف کا مونږ خو د ګناه ککړ تلي یو که نه د ګناه آلوده تلي خلق د دنیا سوالونه کوي منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق الله وی بعض خلق صرف دنیا غواړي ګوري داسې خلق اوسم شته چې لاړ شي بس دنیا او دنیا او دنیا بل کار نه خدای اوسط دنیا مال میں زیات نو مال سوال یو کارخانه مال بل راکی
موټر راکې دولت راکې دا د پیسو سوالونه کوي خدای کاروبار کمزور ته نورم برکت کی ٹھیک ده د دنیا سوال منع نه لري لیکن یوازې دنیا ده څونه ژوند ستا په دنیا کې چې ته دلې او بیت الله ته ولاړې خو د څلوېښتو پنځوسو به څونه عمر دی پاتې دی لس کاله پنځلس شل دېرش څلوېښت دا به دې وروسته پاتې دا هغه اوږد ژوند چې الله سره به ته مخامخ کېږې او هلته دې هېڅوک هم نه پکارېږي د هغې سوال ولې نه کوي منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق خدای دنیا راکې خدای دنیا راکې وی آخرت کې څه نه صرف دنیا غواړه بچی دی نشته دا غواړه بچی مال مو غواړه دا نه چې مو غواړه حلال وسره وایه بچی غواړه خدا وسره وایه چې خدای داسې بچی راکې چې عالمان ته جوړ عالمان بچی راکې حافظان بچی راکې دیندار او صالحان کله چې د خدای نه د بچو سوال کوي نو دا زما یو خبره ومنه نو صالح او دیندار بچی غواړه دا ور ډېر خطرناک روان دی ګوره دا مو وایه چې خدای پاکه زامن راکې او ښکلې زامن راکې او ښکلې زامن راکې دا ټکې مو وایه ګورې بربند زامن به خدای درکړي هغه وخت پیدا کېږي خو ټول بربند وروسته به بربند ګرځي او زناکار به او ډاکو به او غل به او د مور او پلار نافرمان به داسې بچي دې په تندر ولګي داسې مه غواړه بچي نو وسې غواړه دا ورسره وایه چې خدای عالمان راکړي خدای حافظان راکړي خدای صالحان راکړي خدای حیادار راکې خدای صحتمند بچی نوسی راکې دا سوال وسره کوه مال غواړه خو خدای د حلالو راکې خدای داسې مال راکې چې پکې حجونه عمرې کوم زما بچي او زما ښځې پکې حجونه عمرې کوي خدای داسې مال راکې چې پکې جومات جوړم زه پکې طالبانو سره امداد کوم خدای داسې مال راکې داسې سوال کوه دا سوالونه کوه د خدای پاک ما ته یو حاجي صاحب خبره کوله یو بوډا سړی پنجابي او بیت الله ته ولاړو او جړلې وی زه پسې شاته وی داسې جړې کوله که نه او د خدای داسې صفتونه کول یا الله تو بڑا کریم ہے یا الله تو بڑا مهربان ہے یا الله غفور رحیم او د خدای دا صفتونه دي او مشر سړی دی بوډا دی دا ورغلی جامې دي چوپلې ام پشانت او لګیا دی او د خدای صفتونه کوي وی د شاته ودرېدم وایي ما وی چې هلکه دا خو داسې جاړي داسې سلګی وان او د خدای صفتونه کوي بس دی چې څه دوا کوي زه به پیمین ویم وی چې دا د خدای صفتونه یې وکړل که نه وی اخر کوي چې یا الله مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما یو ځوان او ښایسته ښځه راله خدای راکې ما وی تا خدای بے خوباسا چې اوس دا لاس اوچت کم او د بیت الله مخکې د یو څو څپېړې ووم خدای دې بے خوباسه دومره د خدای صفتونه وکړل که د تجانت غوښتو سې دله درکړم چې څه غواړې دومره دې ورته وجړل نو خوار چې ته دې شکل ته وګوره او نوجوان ځوانه جینۍ به تا سره څه کوي ته خو سبا بل ور روانې او ترې دې چوپلي مخ ته وګوره خوبصورت ښځه خوبصورت په تا څه کوي لاړې به هم در باندې ونه توکې بې وقوفه جنت وغواړه اخرت نو دنیا غختل من نه دي ښه دې بله آیت ته وګوره ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه څنګه دې وقنا عذاب النار بعضې خلک دا خوایي چې خدای په دنیا کې هم ښکلی ژوند راکړي او په آخرت کې هم ښکلی ژوند راکړي او د جهنم د اور نه مې وساتې قسم دې ډېره ښکلې دعا ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا ډېر وایي یا الله په دنیا کې ښکلی ژوند راکې د نیکو ژوند راکې چې ستا خوشحاله کړم حسنه ښکلی ژوند ته وایي د نیکو ژوند ته وایي داسې ژوند ته وایي چې ته پکې خوشحاله نو غټه خبره خدا ده که هر څه پکې راغلی او په آخرت کې م الله ښکلی ژوند راکې د نیکو اجر راکې آخرت کې بیا ټول لالل پکې قبر راغی او مخیر او قنا عذاب النار د اور د عذاب نه مې وساتې نو د اور عذاب په قبر کې مې او په آخرت کې مې محشر کې دا ډېر ښکلی سوال دی نو چې سوال د خدای نه کې نو دنیا و آخر دواړه غواړه ګورې د جهنم د اور نه امان غواړه د ځنکدن او د قبر د سختو نه امان غواړه د دنیا خوشحالیم غواړه بچیم غواړه حلال مالم غواړه او د آخرت خوشحالیم د پروردګار نه غواړه
جاړه وته چې څومره جاړلی شي نو الله د مسلمان په جړه خوشحالیږي او حضور پاک فرمایي وی چې کم ځای ته د مسلمان اوښکه ورسېده د خدای د وجې نه د الله د یارې د وجې نه چې الله ته جاړي وی دقه ځای باندې د جهنم اور حرام دی نو چې د خدای د یارې ستا د سترګو نه اوښکې وبهېدې نو د اوښکه په اوبو په ټوکړه مه پاکوه دا په ټیشو پیپر مه پاکوه دا لاس دې اوچت کا او په دې اوښکو باندې کېږده او په دې مخ یې ومږه په دې سر یې ومږه په دې سټ یې ومږه او په دې وجود یې ومږه چې الله پاک خوشحاله شي او دا ځای نه خدای ستا د دوزخ د اور نه وساتي دا ښکلی بیت الله حجر اسود ته خلق مخامخ شي څوک یې ښکل کي څوک لاس وروړي څوک د لرې ځای نه ورته اشاره وکړي قسم دې خوند کوي رکن یمانی د حجر اسود نه مخکې ګوټ راځي دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې کاڼې پروت دی دغلته او ګوټم دی نو هغې له خلک لاس یوسي بس هغې دپاره استلام دقه دی چې لاس یوسي او لاس پرې راکاږي د هغې ښکلول یا د لرې دی نه استلام زمونږ په مذهب کې نشته دی دا طواف کوي اوه چکرې لګیي چې کله ور مخامخ شي حجر اسود ته لږ مخکې د طواف نیت وکړي داسې یو نیم قدم مخکې او بیا حجر اسود ته مخامخ شي نو لاول استقبال وکړي د دې غوږونو برابر د لاسونه پورته کړي لاس ښکته کړي نو بیا د سینې برابر کړي ځکه د ځمکې نه دومره اوچت دی دا لاسونه مخامخ کړي نو دې سره الله اکبر وایي یا بسم الله الله اکبر وایي او بعض زمونږ فقهاو لیکلي دي بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا به وایي دا به پړه کې راولي چې ما د لاسونه په حجر اسود کې ښودل نو بیا به لاس ښکل کړي نو روان به شي نو که د عمرې طواف وي د عمرې چې وروسته د بیت الله حجر اسود صفا مروه منډې وایي سای نو هغې کې دا شرط چې هغه به په احرام کې او هغې کې سنت دا دی چې دا ښې اوږه به ښکاره کړي ډېر خلک دی چې د کراچۍ د اسلام آباد نه دي نو ښې اوږه ښکاره کړي او بیا که په بلډینګ کې رواني په لاره هم دا ښې اوږې ښکاره کړي نه ښې اوږه ښکاره کول دا د طواف په اوو چکرو کې دي بس چې طواف شروع کوي نو ښې اوږه به ښکاره کړي دا ګسه به پټه کړي او چې طواف ختم شي نو ښې اوږه به بیا پټه کړي بس دا د اوو چکرو کې او لومبی چکرې درې چې دي نو په هغې کې به رمل کې رمل منډې نه دي چې څوک منډې وایي رمل لږ تیز تلل دي او جختې جختې خپې ښودل دي او دا مټې وهل دي چې د اوږې د سړي رپي دا طریقه شوه که د چا نه په لومبو دریو کې دا رمل پاتې شو نو طواف ته نقصان نه رسي پر وسطنو څلورو کې به نه کوي او دا هغه طواف چې وروستو صفا مروه او چې د کم طواف نه وروستو صفا مروه نی ما په خپلو ګنډلو جامو کې کوه هغې کې اوږه ښکاره کول هم ضرورت نشته او هغې کې د رمل ضرورت هم نشته اوه چکرې به پوره کې څه وایې په طواف کې به څه وی په طواف کې ذکر و اذکار کوه په طواف کې د الله صفتونه کوه لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایې دا شپږ کلمې دي دا پکې وایي درود شریف پکې وایي که د قرآن شریف تلاوت په یاد و یادي خیر دی اگر چې بعض علما ورته مکروه تنزیهي وایي خو راجح دا ده چې ویلی شي تلاوت هم کوه او د ټولو نه بهترین شی په طواف کې دعاګانې دي چې د الله نه دعاګانې غواړي طواف کې بیت الله ته سینه مه مخامخ کوه بغیر د حجر اسود بلکې علماء لیکلي چې ګورم وتما طواف دوران کتلم ښه نه دي سینه که دې مخامخ کړه بغیر د حجر اسود نه طواف خرابېږي فاسدېږي په ترس به تاوېږي او کتم ورته مه کوه هسې ورته ګوره چې اوه چکرې هر چکر کې راځې نو هغه استقبال بیا نشته د سینې برابر به لاس پورته کې الله اکبر به مې او لاس به ښکلی او ځای به نو په اووم چکر به بیا اخري استلام وکړي چې اوه چکره دې پوره شي نو بیا به لاړ شي نو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی هر ځای دا مونځ کولی شي څه پروا نشته
خو بهتره ده د مسنون چې مقام ابراهیم نه شاته به ودرېږي خو شاته داسې ځای کې مو ودرېږه چې خلکو ته طواف کې نقصان رسوي ډېر خلک په هغه مطاف کې د طواف په ځای کې د لمونځ کوي نو ډېر لوی تکلیف خلکو ته رسي ښځې مې او دا سړی شاته ودرېږه لرې چې مخ د مقام ابراهیم ته مراشي او مخ د بیت الله شریف ته مراشي بس طواف خلاص شو بس طواف څه شی دی یو نیت دی او د بیت الله شریف و چکرې دی او دا مقام ابراهیم ته شاته 2 رکعاته واجب دی واجب الطواف او چې کم وخت مکروه وخت یې هغه وخت باندې کې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مستک دی د سار د مانده نه پس کړي طواف وکړو د انور د خطو پورې به دا 2 رکعاته د غلطه نه کې بل ځای به نه کې مازیګر نه پس که طواف کې نو د مازیګر د پس چې طواف وکړه تر ماښامه پورې دا 2 رکعاته به نه کې دا بیا خیر دی وروستو چې نور روخیږي اوچت شي مکروه وخت ختم شي او د ماښام نور پریوزي نو د هغې نه پس دا 2 رکعاته بیا کولی شي دا به وروستو کې لګیای خلک الحمدلله بیت الله له خدای ډېر لوی عزت ورکړی غریب هم تاویږي او مالدار هم تاویږي بوډا هم تاویږي او هلک هم تاویږي ګدا هم تاویږي او بادشاه هم تاویږي ګناهګار هم تاویږي او نیک هم تاویږي او ټول لګیا دي او د خدای پاک لویي بیانوي او خدای ته سوالونه کوي او الله ته جړاګانې کوي تیره جمعه مې ویلي ورمان که د موبایل د ویډیو دا قصې پکې ختمه شوې نو څه خبر دا مه کوئ دا د خدای کور د مارونو ډېر طوافونه هلته پکار سړی چې لاړ شي کوشش ته کوي چې ډېر طوافونه وکړي بعضې خلک ډېرې عمرې کوي روزانه یوه علما دا مکروه ګڼي د عمرې اجر خو ډېر دی رنیم حج برابر ثواب یې دی خو د ډېرو عمرو نه ډېر طوافونه بهتر حضور پاک فرمایي چې څوک طواف کوي نو یو قدم چې اوچتی او یو قدم یږدي نو په دې باندې ولا خدای پاک ګناه لر کوي په دې باندې خدای نیکي لیکي او په دې ولا خدای مرتبه اوچتی څومره لرې طواف دی وکړه نن سبا خو سعودي حکومت لاندې بغیر احرام نه څوک نه پرېږدي ځکه رش زیات شوی نو ښځې پرېږدي او احرام کې خلک پرېږدي چې کوم عمرې والا دي عمرې والا پرېږدي نو زمونږ دا خلک د احرام دا صدرونه واچوي او ورکوز شي هلکه خیر دی د هغوی د قانون احترام وکړي دوکه مه کوئ بره دویم چت کې کوی که نه یاره جی وی لاندې خو 3 کېږي او بره خو 1 کېږي هلکه چې چا 6 رکعاته مونځ وکړه او زر زر یې وکړل او یو کس 2 وکړل او اوږدې وکړل نو دا 2 اوږدتې بهتر دی بره په دویم چت کې 1 وکادله بهتر دی قدمونه دې زیات شو ثواب دی وشو خیر دی هېڅ پروا نشته اوس د هغوی قانون دی موږ به هلته د هغوی د قانون احترام کوو د هغې د قانون خیال به ساتو د هغې د نظام چې کوم نظام یې جوړ کړی دی هغې خیال به ساتو ډېر خلک وایي دا چل کوي دا چل کوي دا چل کوي دا چل کوي ټیک ده بعضې خبرې بعضې کارونه په خلکو باندې ذهني بوج راولي لیکن د هغې خپل یو نظام دی د یو سړي په کور کې ځان له یو نظام جوړ کړی نو ته به د هغه د کور د نظام خیال ساتې دقه رنګې د بیت الله شریف د هغې د مکې مکرمې او د مدینې چې هغوی کوم نظام جوړ کړی دی او کوم قانون یې جوړ کړی دی بس د هغې به احترام کوو د هغې به قدر کوو د هغې به عزت کوو دقه خلک خدای د بیت الله ګاونډیان جوړ کړي دغه خلکو ته خدای مدینه شریفه سپارلې ده نو چې هغوی کوم قانون او کوم نظام جوړ کړی د هغې احترام کوئ دا بیت الله خدای پاک قسم په خدای چې سړی ورته ګوري او لومبې چې لاړ شي چې څوک نه تللی نو کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل نسیم صبح تیری مهربانی چته زه غریب او چته دا بیت الله دا هغه بیت الله دی چې زه به 50 تورنګزو پیښور مردان ثوابه وزیرستان بنو کوهاټ دې کې به ولاړم او ما به مخ مې د کعبې شریف په لور کا داغه بیت الله دی داغه کعبه شریفه په خدای چې سړی ورته نیغ نه ګوري خو زمونږ خلک په بلډینګونو کې پراته دي ما غوندې کمزور او بیمار خو نشي تللی خو دا ځوانان هم په بلډینګانو کې پراته دي بیت الله ته نه ورنږدې کېږي
الکه د خدای بنده بیت الله نه راغلی یو منځ یو پلاک دی نو چې 15 منځونه دی وکړل په بیت الله کې نو په 15 لکه شو او چې د جمع دی وکړل نو په 20 کې ضرب ورکړ یو منځ 20 لاکه باندې حسابېږي 20 لاکه نو 15 منځونه ل 20 لاکو ل په 15 کې ضرب ورکا دومره ثوابونه به وګټي چې دلته په 400 او په پاکستان او په پیښور کې عمر کې نشي ګټل بلا پیسې لګي سلو 15 لک روپے مال تسنیه کیو ګټا او ثوابونه وګټا او بیت الله ته ګور یو واقعه دی عموما ذکر کوم یو خزا او یو سړیو انګريزان او په جده کې د تیلو په فیکټری کې نوکران جدي تلاړو په جده کې د تیلو په یو فیکټری کې راته نوکری ولګېده دا خزه د خاوند ته وایي هلته ډېر انګریزان دي په جده کې په دې کارخانو کې نوکران دا خزه د خاوند ته وایي چې سړیه په دې جده کې کله کله مونږ وینو چې په سپینو جامو کې سړي او خزم سپینې صادرونه او بورقې په سر کړي چې دا څه مسله ده نو دی خاون ورته وی ښځې دا دلته یو ښار دی هغې ته مکه وایي هغې کې یو په کال کې یو څو ورځې د مسلمانانو یو مذهبي میله لګي نو د دوی هغه میلې له راځي نو چې هغه میلې له راځي نو دوی دا 2 صادرونه د کفن په شان دا سړی چې یو ښځه مخ نه پټوي او ځان مخصوص لباس جوړ کړي نو د ښځې د خاوند ته وی ځونه چې د مسلمانانو دا میله وګورو نو خاوند ورته وی هغلته په مسلمانانو پابندي ده چې د جدې نه ځې په کافرو پابندي ده په انګریزان چې ته ځې هلته کې بورډ لګېدلی دی چې د کافرانو غیر مسلم دپاره دا لاره د مکې ته به نه ځي نا خزه ورته وایي موږ څوک څه پېژنې زه چې ځو موږ به همداسې جامې واچو صادرونه به واچو زه به د ښځو په شان واچوم ته د سړو په شان او لاړ به شو که یې ایثار کړو پرې یې نه ښودو نو واپس به راځو څه وجنې خو نه او که یې پرېښودو نو لاړ به شو بیت الله ته وی روان شو ټیکسي مونې وځان وی اتفاق دا دلته شو میسي چک پوس راځي وی بس هغوی اړو را باندې څه غم غرض ونه کو او نیغ لاړو بیت الله چې مکې ته لاړو او چا نه تپوس نه کو چې څوک شکي را باندې چې دا خو انګریزان خو خلک چې په کومه تلل موږ هم ورپسې روان شو یو جومات ته هغې ته خلک ننوتل موږ هم ورننوتل هغه زمانه کې دومره رش نو دا اوس چې کوم دی په یو برنډه کې تلو بله برنډه وه بله وه بله وه لاندې یو میدان و هغې ته خلک کوزېدل موږ هم ورکو شو تماشه کو سیل کو وی لاندې ودرېد اوس راته پته نشته چې دا خلک څه کوي مونږ خو وی چې د مسلمانانو مذهبي میله ده دوی به څه کوي وی چې څنګه لاندې کوز شو میدان ته هلته یو کوټه ده او په هغې یو تور څادر پروت غلا بیت الله شریف مونږ ته پته نشته مونږ وی که په دې کې به چا قبر دا خلک جوړ اکثر دې قبرونو له ځي وی خلک لګیا دی او د دې بیت الله نه د دې کوټې نه تاویږي چا سپین صادرونه هماغه جامې دي څوک خپلو جامو کې دي څوک چغې وایي جاڼي او څوک الله ته سوالونه کوي او تاویږي یو شان تاویږي دا خلک دا ښځه وایي زه او دا خاوند مې یو طرف ته ودرېدو او دې کوټې ته ګورو او په دې سوچ کې و چې دا خلک څه کوي دلته دا دوی څه وایي او دې کوټه کې څه دي دا څه شی دی وی زم دې کوټې ته ګورم او دا ښځه وی زم ګورم او دا خاوند مې هم ګوري وی بس ناګانه په مونږ یو اثر وشو زما پړه یو اثر وشو او دا نظر دا کوټه ما ته بس وی چې ما ته بس ګوره بل خوا مه ګوره او داسې اثر را باندې وشو چې زما دا وجود غونې غونې او زما د زړه ته داسې څه بل څه وردن نه شو یو نوی کیفیت دې زه نشم ویلی زما پړه کې هغه کیفیت پیدا شو یا خدای پاک لمې دا ګوی کوي چې دا د خدای کور دی لله مې دا راځي چې دا رښتونی کور دی
لله می دا راځي چې دا د عزت کور دی لله می دا راځي چې دې بیت الله سره کوم دین تعلق لري غریشتونه دین دی لله می دا راځي چې راشه تم په دې ډله کې ور داخله شي خو داسې مې دا سترګې بیت الله ته دا مخ مخامخ دی چې دا مخ اړول نشم چې دا خاون نه تاسو دا سر پورته کول نشم بس یو شان وته نیغ نیغ ګور یو خوابل خوا نشم کته یو شان ځان ته بس مخامخ کړم لکه مې راځي چې خاون ته مخ ورواړو مو داغه نه تاسو کوم چې سړی دا سدي خدا مخ اړول نشم لکه یو خشته شي چې وي او ته وته ګوره څوک ته وي دی خوا ګوره مړه خوشاله یو عالم یو ته ګوره او څوک ته وي مړه دی خوا ګوره مړه خوشا دقه څه بس خوان دی را کړی دی ډیر خوان او دې کې جالام رااله چې دا خلک دومره تاویږي او د خدای نه یریږي مونږ نه یریږو دوی خدای خالق او مالک ګڼي مونږ نه ګڼو مونږ هم خدای پیدا کړی بس جړه رااله او سترګو نه اوښکې روانې شو وی ډېر سات په دې کې تېر شو وی په زور مې دا مخ داسې ورواړو دې خاوند ته وی چې ورواړو دې خاوند ته مې وکتل هغه هم سلګی و یو جاړ ام بیت الله ته نیغ نیغ ګوري وی ما دا مټه ونیو چې سړیه څه محسوسه وی ما ته وی ښه دې ته څه محسوسه وی بس ما وی چې زما نه خوړې راویسته او دې کوټې ته ورننوت زما اړه خو په دې کوټه مین شو لمې روت دې کوټې ته او ما ته خدا کوټه رښتونې کوټه ښکاري او د خدای پاک د دې کوټې والا دین رښتونې ښکاري او دا خلک چې تاویږي رښتونې ښکاري ته څه وې وی ښه دې زما هم دغه کیفیت دی زم ویم چې دا رښتونې دین دی نور څه وې ښځې یاره دې کې خو شاملېدل پکار دی دا خو د مسلمانانو دین د اسلام خو رښتونی مذهب دی دی بیت الله مونږ ته د اسلام حقانیت او رښتونی په دا اړه کې را دننه کو یو شی دی ویلی درته نشه یو کیفیت په زړه کې پټ لرم چاته ویلی نشم یو کیفیت په زړه کې پټ لرم چاته ویلی نشم لکه مې یو کیفیت پروت دی د خولې نه یې وتلی نشه وی یو سړی مرونی و لکه په انګریزي پوهېږي ډو یو نو انګلیش په انګریزي پوهېږي یو کس وی او زه پوهېږم راغی چې راغی مونږ ورته وی دا کوټه څه شی دی وی دا د خدای کور دی دې کې څه دي سم پکې نشته خو د خدای په حکم فرشتو او پیغمبرانو جوړه کړې دا د خدای کور ورته په دې نسبت نه وي چې خدای پاک پکې اوسېږي جومات د خدای کور دی خدای خو پکې نه اوسېږي دا د خدای سره د عظمت او د لویۍ یو نسبت دی بس دا پیغمبرانو د خدای په حکم جوړه کړې ده او حکم الله کړی چې ما نه غواړئ دلته غواړئ داسې فرض کړئ لکه زما چې کوري او ما نه تاویږي بس دقسې خلک تاویږي او خدای ته چغې وایي ما وی یاره یو خبره ته کوم چاته به نه وی وایه موږ انګریزان یو کافران یو موږ مسلمانېږو موږ ته به چل وښایه که نه څنګه به مسلمانېږو بس هغې وي دا خو ډېر اسانه خبره ده ډېر بختور یې چې په حرم شریف کې د بیت الله په خوا کې تاسو ته ایمان نصیب شي هغې راته کلمې شهادت وښو د هغې په معنی یې پوه کړو او ما او خاوند مې دواړو ایمان راوړو خدای مسلمانان دوی دواړه وای دوی دواړه څه وای وی مونږ ډېره سټډي کړې ده او دنیا هم کتلې ده خو په ټول ورلډ کې ټوله دنیا کې واحد زه او زما خاوند هغه کسان یو چې مونږ ته خدای د بیت الله په کتو ایمان را نصیب کړی چې په سچه د خدای کور ته ودرېږې ورته ګورې په رښتونې ورته ګورې قسم دې تعالی به خدای عزت او برکت درکړي چې ته مور ته ګورې ګوره مور خو تا سره په کور کې ده پلار خو د سره په کور کې دی نو خلک مور او پلار ته په ښه نظر نه ګوري چې د مور او پلار ته دقسې دی مخ ته یې ګورې ګوره ما نه چل زده کړي چې پلار ته او مور ته دقسې ګورې په مینه ورته ګورې او په دې نیت ګورې چې زما د پلار د ماشوم لوی کړی زما د مور ما ته الله ویلي او د مور ما سره ډېره خواري کړې او زه یې په غېږ ګرځولې او د شپې را سره بې خوبه وه ابه بل شان نظري بیا هغه نظر به بل خوا نه ځي دې پلار ته نیغ نیغ ګوره دا هغه پلار ده چې مالې مزدورۍ کړې ګوډ او چارې کړې دا دې پلار مې څونه کمزوری دی مخ ته وله ګوره
څومره بوډا شي نن سبا روان دی له دنیا نه دا ده چې نن سړی یم خو د دې پلار د برکت ده ما سره خو د خوارې کړې ده ایا زه چې به یې په غېږ ګرځولم او بار به یې ګرځولم ما له چې مې ممونه اخېستل زه به یې په اوږه چولم په منډه به یې ډاکټر له ځغلولم ځان به تییر و زه به یې لوبولم جامې او سپلی به یې راله اخېستل او سکول او مدرسې ته به بوتلل داسې ورته ګوره او دې مور ته چې ګورې ای دا مور ده چې ما سره به ټوله شپه بې خوبه وه زه به یې ماشوم لوبولم ځان به یې رو زه به یې ډاکټر له ځغلولم زه به یې راودسماتي نه پاکولم ما ته به یې ښکلې جامې چولې ما ته به یې لاهو للو للو ای دا مور او پلار دي ما له یې بیا ښځه وکړه ما له یې واده وکړه او څنګه خوشحاله دا بل شان نظر دی رښتیا ووایه په دې نظر به تاسو چې د مور او پلار ته نه کتلي داسې ده که نه ده اوس نه نیت وکړئ چې مور او پلار ته به په دې نظر ګورئ که خیر ټول وایي انشاءالله په دې نظر ګورئ مور او پلار دا نظر به تا راکاږي ځان ته په دې نظر کې به تاله د حج او د عمرې ثواب خدای پاک درکوي په دې نظر به الله خوشحالېږي چې دا نظر د مور او پلار ته وکړه تا نه چې کم پیدا دی هغې به همدغه نظر تا ته کوي عالم ته چې ګورئ په شوق ورته ګوره دا عالم دی ماته کلمه خولې دا ملا صاحب دی ما بچو ته دین ښیي دا ملا صاحب دی ما ته ټول نصیحتونه کوي دا ملا صاحب دی ما ته واعظ کوي ما ته د خپل ښکلي پیغمبر خبرې ښیي دا ما بچو ته ما ته قرآن ښیي ځان ته یېر دی مونږ ورته یاد یو په مقبره کې م نصیحت په جمعه کې م نصیحت دا قرآن شریف هم راته ښیي په دې نظر ورته ګوره دا ملا صاحب غریب دا څومره بې کس او بې سوکه په دې کې هم خلک ورپسې کنځل او بدې وایي او دې موږ ته څومره ښکلي دین ښیي په دې نظر ګوره قسم په خدای په دې نظر کې د ثواب او اجر دی او دا نظر چې ورته کوې په دې نظر به د خدای ځان ته راکوي په دې نظر به د خدای جنت ته راکوي دا د خدای دپاره شو دا نظر د مور او پلار ته چې دا کم نظر کې د مولا ته چې دا کم نظر کې دا د خدای دپاره شو او قرآن شریف ته هم چې دغه نظر کې او د خدای کتاب دی نازل کړی زما د هدایت دپاره دې کې د خدای خبرې دي زما د ښکلي رب خبرې قسم په خدای دې کې هم ثواب دی حتی کې چې د شپې را پاسې دی د شپې زه پرېږدم ملا صاحب خو لوی سړی دی مور او پلار خو ستا دپاره لوی خلک دي قرآن خو لوی دی چې د ستورو ته وګورئ د ستورو ته او د شپې را پاسې دی یا څنګه ښکلي ستوري دي دا رب به مې څونه ښکلي وي څومره لوی ستوري دي چې زما د رب به څونه قدرتونه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب واه واه زما په خدای قسم الله به خوشحالي قسم مې راته وخوړه د اسمان ته وګوره الله څومره ښکلی اسمان او څومره لوی او بېستنو چې زما رب به څومره د لوی طاقت خاوند دی دا د خدای په طاقت په مقابله کې د ماشو د میګو برابر نه دي د خدای قدرتونه راوله ځان ته د خدای طاقتونه ځان ته راوله او خپل مبارک پیغمبر را مخکې کا چې د دین دپاره یې څونه تکلیفونه تېر کړي ما څه وکړه دغه دین دپاره ما ته خو یې ویلي چې حج له لاړ شه او چې څوک حج له لاړ نه نو خوښه یې ده که د یهودیانو سب کې پیسې او که د عیسایانو او چې د چا فرض نو دا هر څه دا سوچ او فکر دی ثواب دی یو بادشاہ په یو لاره تېرېده داسې ځای و چې هلته چینې دي او وله ده او ځنګل دی لوی ځنګل دی او یخه علاقه ده د بادشاه هغه علاقه خوښه شوه خپل وزیرانو ورسره نوکرانو یاره دا خو ډېره ښه علاقه ده دا خو ګوره څونه ښکلې ځنګل دی پکې ابشارونه دي چینې دي پکې وله ده شینکۍ دي د علاقه کې مال یو ریسټ هاوس جوړ کې یو د آرام ځای راله جوړ کې چې هغې له زه کله کله راځم پکې شپې کوم او د علاقه کې ښکار کوم چې هلته زه دمه کوم د علاقه کې مکمل مال یو غټ محل جوړ کې د بادشاه اډر کوم ځای کې چې ورته بادشاه نښه اچولې وې هغه ځای کې محل روان شو ریسټ هاوس تیار شو چې د چا پکې ځمکه راتله خو د بادشاه حکم و ځمکه یې نیوله چې غږ نه شو کوی غږ کې خو څرمن نه بادشاه بس که د چا پکې کور راته زه ځان له بل ځای کور جوړوم ولې دا کور زما نه بس دا د بادشاه دلته محل جوړوي ریسټ هاوس جوړوي
دلته با سونه تړلې کېږي خوان به تړلې کېږي ګوړ دوړ به کېږي دلته به نوکرانی وسره فوجان به وسره دا ټول علاقه به حق زرکار ضبط خلک هم غږ نشي کولی چې بادشاه سره به څوک جګړې کوي کورونه روان کړل پردي پټي ونیول پردی ځمکې وارې کړې یوه بوډۍ وه یوه د هغې یو رکوټې کچه غوندې کور او هغه د دې محل په یو ګوټ کې راته نوکران ورلله بوډۍ ته وایي بوډۍ ته ونه وتې وزره دې کور نه ولې وځم دا د بادشاه محل جوړېږي او دا کور به ستا نړېږي بوډۍ وایي چې ما مړه کړې نو بیا به د کور نه وځم ولې ما سره ظلم کوې زما خاوند نشته زما بچي نشته یو بوډۍ ښځی او دغه راکوټ غوندې کور مې دی نو ظالمانو تاسو ماره دی کور نه مو باسئ هغه چې کوم مشر و د هغې په دې بوډۍ باندې رحم راغی او هغه نوکرانو ته یې وي داسې وکړې دا پوټې غوندې کور دی په دې د بادشاه محل ته څه تاوان نه رسي بوډۍ نه خفه کوه زموږ د مور په ځای د نیا په ځای د جاړي بس پرېږده دا محل دا ځای دې پکې نه که نه دې طرف نه دیوال دې خوا کې د دې بوډۍ د دې دیوال نه دې خوا د کور نه دې خوا دیوال وهې دا پرېږدې بل طرف ته به محل کوله وکړو ډېره ښه ده دیوال یې و محل تیار شو د بوډۍ کور پاتې شو باقي ټولو نړو او د بوډۍ کور هم څه داسې محل پې خراب نه شو یو سایډ ته یو طرف ته پاتې شو بادشاه ته اطلاع میلو شوه چې بادشاه سلامت محل تیار که ته راځې او افتتاح کې ورځ د افتتاح مقرر شوه بادشاه په اس سور دی نوکران ورسره دي مشیران ورسره دي او د لښکر جرنیلان ورسره دي او را روان دي او چې څنګه دې محل ته رانږدې شو لومبې نظر یې د بوډۍ په دې کور ولګېد او چې کوم مشر و د هغه یې راوغوښته وایي دا څه وایي دا صاحب ستا محل دی نه دا کور څه شی دی صاحب دا خو یو ډېره بوډۍ غجده ده ستا محل ته پې څه تاوان نه رسېده محل د دې نه اخوا د دې کور هم نړو خو غریب یې وجړل او ډېرې فریاد وکړو مونږ چې په نقشه باندې سوچ وکړو نو محل ته پې څه تاوان نه رسېد د محل نه بار دی نو مونږ د بوډۍ کور پرېښود وی نه 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 دا ونړوې شابې فټافټ فورا یې ونړوې دا چې زما د محل مخې ته د دې بوډۍ کور دی زما په محل باندې یو بدنما داغ دی خراب دا زما محل پې بدې ښکاري او اقا ځای بادشاه وی تر څو چې دا نی نړولې زه د اس قدم نه علم زه په دې محل کې نه درنه کېږم فورا دا ونړوې زه به د اس قدم علم او زه به هله محل ته درنه کېږم بس خو بلا فوج او پولیسو ورغرې وال په بوډۍ مونږ له دې کار وکړ بادشاه راغلی دی په اس باندې سور دی په نور دقسې ولاړ دی چې هله به زه ور دننه کېږم چې دا کور وغورځئ مونږ درته ووایو نو مونږ دې مو شرمولو ځانم وځه بوډۍ بادشاه که بادشاه دی خو د بوډۍ م یو بادشاه شته چې هغه الله دی که بادشاه ډېر زورور دی خو د الله مقابله نشي کولی بوډۍ هغه وخت په جاړه شوه زه بس ټیک ته او هغې لګیا دي د بوډۍ کور غورځئ او بوډۍ الله ته لاس اوچت کړه او څه وایي اوس ګورئ دړه دعا دې ته یا الله زه خو ډېره بېکسه یم مظلوم یم د بادشاه د زور طاقت نشم لرلی په الله تا نه تپوس کومه چې هغه طاقت دې څه شو الله که بادشاه زورور دی نو ستا زور څه شو الله که دا بادشاه دی ستا بادشاهي څه شوه الله که زور دې څه شو الله که طاقت دې څه شو الله که د مظلوم مدد دې څه شو الله که د ظالم نیول دې څه شو پروردګاره ته خو موجود یې الله څه شو هغه هر څه او په جاړه شوه که زه بېکسه یم او بېڅوکه یم نو ته خو الله بېکسه بېڅوکه نه یې که زه غریب یم نو الله ته خو غریب نه یې که زما طاقت نشته نو الله ستا خو شته که نه که زما زور نشته نو ستا زور خو شته الله هغه طاقت او زور دې څه شو په دې جړه کې چې دی دا جړل بادشاه په اس سور دی د اس په شا د بادشاه نه سو خطه ولاندې را پرېوت مړ شو یو قدم یې وانهغه شور دننه نه شي غوبل جوړ څه چلو شو بادشاه سلامت مړ شو چې هغې را منډه کړې اوهو د بوډۍ دعا ولګېد بوډۍ خدای ته وګوره بس موزه بس نور مونږ مه غره کوه او دعا مه کوه اقر سوس هم پاتې شو بنګلم پاتې شوه هغه افتتام پاتې شوه او بادشاه لال خورله او د بوډۍ کور پاتې شو
خبر دقه د زمارونو چې دړنه دعا بس. امام ابو یوسف رحمت الله علیه د بادشاہ قاضی قضات او د هارون الرشید چیف جسټس یې ورته وای، د ټولو قاضیانو مشر قاضي. نو چې کله قضالت نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لراغه مشر استاد امام صاحب ډېر لوی سړی وته وی حضرت یو وصیت راته وکړه، ځکه چې د قاضي جوړ شم، قاضي القضات مشر قاضي چیف جسټس، نو ما ته څه نصیحت وکړه. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حضور پاک یو حدیث ورته په وصیت کې بیان وی ابو یوسف او دلته کې څه نصیحت پکارو، دلته کې دا نصیحت پکارو چې ګوره رشوت بنا قاضیان رشوت دا نصیحت پکارو چې طرفداری بنه کې سپارش باندې به فیصله نه کې، ځکه بعض قاضیان په سپارشونو فیصله دا نصیحت پکارو چې ګوره فیصله کې تاخير مکوا، زر کوا، تاریخونه دا ظلم زر کوا. دا به وته ویل چیرې فیصله د انصاف کوا، دا به ویل چې فیصله کې قرآن او سنت ګوره چې غلط نشي، دا به وته ویل چې د یو کس خبره ووري حضور پاک فرمای نو الا فیصله کوي چې د بلم ګوره ووري، دا یو بر تیر بس دا ټکی وتاونه وي. ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پته و چې دی به دا کارونه نه کوي، دا خود ما شاگرد دی، لوی عالم دی، دی به د انصاف فیصله کوي، دی به زر فیصله کوي، دی به د پیسو د رشوت په وجه فیصله نه کوي، د الله دپاره به کوي، او ښه عالم دی ښکلې به کوي. دا ورته نه وایي، د رسول الله مبارک یو حدیث یې ورته وایي. وی ابو یوسف وصیت ته یو قوم په دې عمل وکوي څه وی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، وی دا جبه همیشه د خدای په ذکر لمده وساته، داسې د خدای ذکر کوه بس. دوه کساته ولاړ دي، یو مدعي دی مدعی دی، دغه وخت کې هم د خدای ذکر کوه، چې ناست یم د خدای ذکر کوه، چې ولاړ یم د خدای ذکر کوه، او چې نوکرۍ لازم د خدای ذکر کوه. مطلب څه دی چې د خدای ذکر دی وکړه، دا زړه د خدای په لاس کې دی، نو الله به در سره مدد کوي. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده په دې فضایل اعمال کې شته. یو سوداګرو هغه روان دی په چې د سوداګرۍ په سفر په لاره ته د سره خپل اسم دی، خپل دولت هم دی، مال هم دی ورسره. یو سړی ورسره ملګری شو، یو غل ډاکو دی، خو یې نه پېژني. هغه ورته وایي ملګري چېرته دی؟ وایي پلانکې علاقې ته. وایي زه خو هم هغه علاقې ته ځم. نو ما ځان سره په دې اس باندې سور کا کرۍ به دري، او دواړه به یو ځای روان یو، لارې ملګري به دې هم شم. سوداګر وایي چې دا خو ډېره ښه خبره شوه، زه چې یوازې ځم نو یوازې بنده په لاره یره مې هر څه کیدی شي، د ملګري مې پیدا شو او کرۍ به هم ترې والم. هغه سړی یې ځان سره په اس باندې سور کړ او دواړه روان شو. چې روان شو تلله سوداګر په هغه عامه لار روان و چې کومه عامه جاري لاره وه. دا ملګري ورته وایي دا دویم، وایي دا لاره په دې مزه ده اوږده، په دې بله دا لاره ښه ده. او تی دا خو ما ته نه ده معلومه. وایي ما ته معلومه دا لنډم ده، او په دې ګیام شته، که اس ته اوږې کېږي نو ګیام پکې شته، او په دې اوبه هم شته، او ما ته معلومه ده د هغې په نسبت هغه ډېره اوږده ده، دا لنډه ده. بس سوداګر وایي ډېره ښه ده، زه هم دیم یو کس دی او زه هم یو کس یم، او چې دا لنډه ده او ده ته معلومه ده په دې به ځو. په هغه لار روان شو لاړل، هغه لار په یو ځنګل ختمه شو، مخکې نه تلل. او چې په یو ځنګل ختمه شوه نو دې ملګري یې د اس نه ودانګل، او دې شا کې یې خنجر پټ کړی و، دوه مخي دي چاړه چې ورته وایي، هغه کش ورکه راویسته او د اس واګې ونیوه، او سوداګر ته وایي کوزېږه. اوهو دا خو تا زه په دوکه راوست. سوداګر غریب یې د اس نه کوز کړ، دوه مخي دي چاړې ورته نیولې. سوداګر ورته داسې کار چې تا زه راوستی ما، نو دې له یې راوستی یم چې ما نه به مال غواړې.
د سوداګرۍ پیسې به غواړم، مال به درکړم، ما ته څه مه وایه. مقصد دی مال دی، دولت دی، هغه واله، ما ته څه مه وایه. هغه ډاکو ورته وایي چې داسې کار دی چې لومبې به تا وجنم، وروسته به ما لري، تا چې اوس پرېږدم خو ته به الوې که نه، زما ځای به خلکو ته وښیې، تا چې ته پرېږدم. او ځای په ځای اډوکي پراته وو، کوپړی پرتې وې، پنډۍ پرتې وې، وایي دقه خلک مې مخکې وجلې دي او بیا مې ترې مال اخیستی دي، دقسې یو غزار ستان دی، یو غزار به دي وم تا به مړ کړم، بیا به دنه مال اخلم. سوداګر چې پوه شو چې اوس زما چاره نشته او بچ کېدل نشته، نو دې ډاکو ته وایي ښه ده یو کار وکړه، د یو 2 رکاتو ټیم خو راکړه چې یو 2 رکاته لمونځ وکړم. دې ډاکو ورته قهه قهه وخاندل، وخړتې ده، وایي دا چې کوم مې وجلې دي دوی 2 رکاته لمونځونه کړي دي خو لمونځ رانه نه دي خلاص کړی، تا به رانه څه خلاص کړي، وکړه 2 نه 10 ورپسې وکړه. سوداګر غریبه په مانځو درېده، هغه به څه مونځ کاوه، په دې یاره به و چې خدای زه په مانځو درېږم د شا نه مې ونه و، او د مرګ هغه دغه پې د پاسه توره سوره ده. غریب څه په رپېدو مونځ وکړه، خو چې په دې لومبي رکات کې سورت فاتحه ووایي او سورت وایي که نه سورت، نو یو آیت یې خولې له راغی امن یجیب المضطر اذا دعاه، هغه انسان چې محتاج وي او الله له اواز ورکي د ده دا فریاد به څوک اوري؟ عجیب آیت، څوک به جواب ورکي، څوک به فریاد اوري؟ د هغه چا چې هغه محتاج دی او الله ته سوال وکړي. بل څوک ته چې الله پاک نه بغیر ولا جواب ورکي، بل څوک ته چې د الله نه بغیر مدد وکړي. دا آیت یې د خولې نه ووته او ناګانه ټقار شو د اس د خپو، څوک شاه سوار را روان دی په اس را روان دی او د اس د خپو نه ټقار خیږي، او چې څنګه راغی نو دا ډاکو هغه ته ور مخامخ شو، دا خو بل څوک راغی او چې ډاکو هغه ته مخامخ شو، هغه سره نیزه وه او په نیزه باندې دغه ډاکو وو ښه مضبوطه اخ وی وغورځاو او اور پې بل شو په هغه ډاکو باندې، اوس ودید مردار شو. سوداګر زر مونځ خلاص که چې کار خوش و چې دا سړی څوک دی، چې سلام یې وګرځه هغه ته وایي ته څوک یې؟ وایي زه د امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم. تا چې کوم آیت وایي چې سړی محتاج یې، زیات محتاجه او الله ته سوال وکړي نو دا دعا به له څوک قبلوي؟ نو زه په 2 اسمان کې وم، نو ستا آواز الله ته ورسېد، نو الله وی زما یو بندر پلان کې ځای کې څوک به مدد له لاړ شي، زه یې تیار کړم، نو زه ستا مدد له راغلم. الله نه دې وغوښته دی راولېږه، ډاکو مې درته مړ کړه، ختم. دا له دعا چی که نه بیا داسې قبلېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل روان یو ځای کې یو شپونکی دی ګډې چیلی، ابراهیم علیه السلام ګډې چیلی سره. حدیث کې راځي ما من نبی الا رعى الغنم، وایي داسې پیغمبر نشته چې هغه ګډې چیلی نه لري سره. دا ګډې چیلی داسې دي چې دا پیغمبر په دې ګډو چیلو سرولو باندې د امت د سرولو د امت د چلولو چل زده کوي، لیکن نور حکمتونه نشته. لګیا دی ګډې چیلی سره، یو هلک راغی خشته هلک و نوجوان او په خوش اوازۍ سورلی آواز په خوش اوازۍ لګیا دی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والکبریاء والجبروت. الله صفتونه او ډېر خشته صفت کوي هغه ذات چې د دې جهانونو د بادشاه او د بره هغه ځای نه چې فرشتې م ورته نه رسېږي، د هغې د هر څیز بادشاه دی، د ډېرې لویۍ خاوند دی، د ډېر عزت او د غلبې خاوند د الله صفت دی او په ښکلی والی. حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو، برخوردار زما د الله خو د ډېر ښکلي صفت وکړو، یو ځل راته بیا نه وی خوند ورکوي که نه؟ یو نعت څوک وایي نو دې بنده ورته وایي خوند وکړي، هلکه دا نعت راته بیا نه وی، یو بل نعت ووایه سم خوند یې وکړه، یا څو ښکلی تلاوت وکړي، یاره که لږ دې زیات کړی وي ما له خو ډېر خوند راکړه.
هغه بیا په خوشوازه لګیا دي سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والكبرياء والهيبة والكبرياء والجبروت. ابراهیم علیہ السلام وتوی بچی یو ځل ته بیو ډېر خوند دی راک بابا جی بس څه کړ ویم د ته خو صبر راک دا څنګه نه ده کنه چې تا دا ویم صبر راک زه تم سو کا کنه سرا کا کنه وی بچی څه غواړي وی زه دانی مې ګړې چیلې دی غونډې شوې ده هما ته زما د الله نوم په دقه خپلې ور بیا وایي نیمه ګړې چیلې ولا غونډې ورکړه د الله د نوم نار څه قربان هغه ته بیا په خشتا وازوي سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت. ابراهیم علیہ السلام ته بیا ای برخوردار یو ځل ته بیا وایي سم خوند دی راکړه وی بابا جی صبر راکې وی دا باقي ګړې چیلې مستا تو دومره راکې بچې دا الله د نوم نه ارس قربان دا خو هغه چاته پته لګي چې چا سره دی وشي قدر یې کوي تا له څوک سره در درکوي داسې یو غونډ او تا ته وایي چې صبر راکې ته مې ورېږه جیب کې سرې غونډې والا خو دا سره زر راکړي تا ته د هغه سرو زرو قیمت معلوم دی د هغې قدر درته معلوم دی ځکه هر څه ورکوې یا یو جینۍ کې او دې خوښئ او اغیرت انکار کوي او ته بار بار جرګې ورلېږې او اخره کې ته هغې وایي چې زه ټیک ته مونږ یې دله درکوو او مونږ له به یو 15 تولې یو 10 تولې به کالې راکړې او یو کور دا څه شی دی مړه ډېرې به درکړم خو ښه راته وکړه اوس د هغه جینۍ ستا په زړه کې یو قدر پروت دی نو هر څومره مهر هم ورکړې او هر کوم شي چې د پړه کې قدر وي هغې نه خلک پیسې نه چې هر څه قربانوي نو د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د الله د نوم او د صفتونو قدر هلک ورته بیا ووایي چې بیا ووایي دلی نور هغه ورته ښه په خوشوازی بیا ووایي دلی نور هم خوند ورکړه بچې یو ځل به راته بیا وایي هغه هلک ورته وایي بابا جي وایي اګړو چیلو نه خدای مې ځان خلاص کا خدای راکړی نور به څه راکړې ابراهیم علیہ السلام ورته بچې دا ګړې چیلی به سرولم غواړي که نه زه به دې شپونکې شم درله بیا سروم خو ما ته یو ځل بیا ووایه هغه هلک ورته وایي ای ابراهیمه مبارک دې شه دا ګړې چیلی زما نه دي پکار زه انسان نیم زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته زما دا خلیل لږ وګوره دا د اړه لږ چک کا چې په دې اړه کې زما څومره قدر پروت دی زړه کې زما څومره مینه ده او څومره قدر پروت دی لږ یې وګوره الله راولېږله نو بس پته ولګېده چې ستا په زړه کې د الله ډېره مینه او ډېر قدر نه ګړې پکار دی نه چیلې ځه او مخه دې او چې مرګ وله راځي حضرت ابراهیم علیه السلام له دا هم پکې واوره او مړ کېږي نو ملک الموت وله راغی وی ستا ټیم پوره دی د مرګ ژوند د دنیا ختم حضور پاک فرمایي چې پیغمبر سره الله مشوره کوي فرشته د فرشتې په ذریعه بس دا د پیغمبر او د امتي فرق وی ستا ټیم پوره دی څنګه دی خوښه ده وی سلک غوندې دونه وخت پکې شته چې زما یو سوال الله ته ورسې وی هم فرشتې خو ډېرې په تیزۍ دي که نه وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني هلکه دوست خو دوست د مرګه بچ کوي نو ته زما څنګه دوست دی چې زما سو باسې او ما وجنې داسې دوست به دې چې ته لیدي چې دوست وجني فرشته لاړه ملک الموت الله لا او واپس راغی وی زما الله سو فرمایل وی ستا رب او فرمایل چې ابراهیم ته ووایه چې هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله داسې دوست به دې چې ته لیدي چې د دوست ملاقات یې نه خوښ ته زما څنګه دوست دی په مرګ سره خو پیغمبر د الله ملاقات کوي
ته زما څنګه دوست دی چې زما ملاقات ته نه دی خو بس سوچ وکړه چې واقعي دا خو مرګ دی خو د مرګ نه پس خو زما د خپل رب سره ملاقات دی وی عجل عجل زما دا وجود زما دا نفس د الله نه قربان بدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 313 صحابه 311 مقابله کې کافر 9,900 تقریبا الته 9,900 زر دلته 311 ور هغه ډیر دي دا لیک بل اور هغه ټول سره توري دي توري دوی سره اته توري دي اته توري د زرو تورو مقابله کم ځای کول شي دوی سره د کجورو رنگونه هغه سره او یا اسونه دي صحابه سره دوا اسونه دي یو د حضرت زبیر یو د حضرت مقداد رضی الله عنه هغه سره وسو خان دي صحابه سره او یو خان دا شوسو د تعداد تا ګوره د مسلمان ډیر زیات کم چته 1000 او چته 313 چته زر توري 9,900 توري او چته ته توري دا د کجورو پډنګ د توري مقابله کم ځای کېږي چته او یا سونه او مقابله کې دوا چته وسوا او خان چته او یو خان او بیا صحابه څنګه دي صحابه غریبانان بلا مزه لیکړي دي هغه ټول مسلح دي ټول په جامو کې پټ دي په زغرو کې پټ دي کافران په یو دون دام کې را روان دي او بلا ساروي دي غال علی او خوراکونه خوري او شرابونه سکي او ګډيږي قرآن شریف کې وایي شوی شرط کې رالل مسلمانان سړي د ډېرو پکې سپلیم نشته خپل خپې دي بعضې کسان نو چې د مدینې شریفې نه 2,500 میله مزل وکړي خپل خپې ستړي کېږي بسونه خپې به څونه خوږي د چا پکې صرف لنګ دی کمیسم نشته او هو الله رسول الله مبارک سره وعده کړې وه چې زه به تعالی غلبه در کوم لیکن بیا هم ظاهر اسباب ته چې بنده وګوري نو به مرعوب کېږي دا قانون دی چې اسباب ورته وکتل رسول الله مبارک یوازې نه چې زما د ملګري مرعوب نشي حالانکه حضور پاک باندې رچاروب نه راته رسول الله مبارک فرمایي د یو میاش په مزل په دشمن زما روب غورځېږي لیکن مرګري دي ور سره اسنه دا مرګري زما پریشان نشي خدایا دا بس کېږي چې وې قتل اخو مضبوط لخر او د 313 یا خدایا ته تور بسنګ دا زرو تور مقابله کې د کجور ډنګ بر تور سنگ مقابله کوي حدیث کې راځي صحابه حضور پاک لا یو سفر جوړ کړو دا غ سفر عربی کې عریش وي دا غ سفر لاندې رسول الله مبارک ولاړ دي صحابه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټول شپه خوبونه وکړل او حضور پاک ټول شپه الله ته جړاګانې وکړې دې ته دعا د شپې سم دعا قبلې بیا د مسافر دعا هم قبلې بیا مجاهد دې د کافر مقابله کې دا غ دعا هم قبلې او بیا جاړي وسره رسول الله مبارک او لاسی الله ته پورته کړی دی او الله ته سوی اوس دغه دعا دا زده کې الله ته وی الله ما چې دا کم قوم رخ کړي یا خدای پاکه ما ذلیل نه کې ګوره الله ما خودي سره وعده کړی چې تاسو له الله ګټه درکې خدای ما رسوا مکه خدای ما خپه مکه الله ما ذلیل مکه کدا اوس بیلی نو دا خو زما ذلیل والے زما رسوایی د خدای ما رسوا مکه ما ذلیل مکه اللهم انهم جیاع خدای زما د مرګري وګي دی وګي ډوډۍ نشته مقابله کې خو مالدار خلک دي خو خوراک والا دي او خو ارسو سره برابر دي انهم جیاع زما د مرګري وګي دی خدای په دې لوګه کې ډوډۍ پسې منډه نه وستا د پاره راوته عوراتن یا الله بربند دي غریبانان د چا لنګ شتا کمیس نشتا صادر نشتا د چا پرتوک شتا صادر نشتا د چا کمیس ته صادر دی شلیدل دی پروردگار ټول وجودونه ښکاری بربند دي حفاتن خپل خپې دي سپلیم نشتا خدای په دقه حالت کې روته دي صد پارا ستا د رضا د پارا خرجو روته دي فی سبیلک ستا پلار کې روته دي چې تا الله راضي شي الله دا مې روسته دي یا الله کدا 314 نن ملشو اللهم ان تهلك هذه العصابه اوهو لم تعبد اليوم الى يوم القيامه یا الله کدا 313 314
مړشو الله تر قیامت پورې ستا د نوم اغشتو والا به په مخ د ځمکه څوک پیدا نشي په انسانانو کې دا مړ شي چې دا مري نو زه به جمدی پاتې کېږم زه به تختم زه خو نشم تختېدلی نه تختم زه به مرم دوی به مري چې مونږ لاړو خبره ختم تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي بل چې نه راځي ټوله دنیا به کافري ستا نوم به اخیستو والا پروردګاره بیا څوک نی خوښه دې خپله ده اوس کې وجې مې راوستې مې دی الله میدان ته مې ستا دپاره ستا په رضا کې الله راوستي او که دا هلاک شو لم تعبد الى یوم القیامه قیامته پورې به ستا بندګي به ونه شي تا ته به څوک رب ونه وایي تا ته به څوک لا اله الا الله نه وایي څوک به اشهد ان لا اله الا الله نه وایي اوس دې خوښه خپله ده او جاړي رسول الله مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورغه او دومره جړا سره دړه د درد نه لګیا دی چې صادر مبارک لاندې پریوت ابو بکر صدیق ورغه صادر روچت کو حضور پاک ته په سر واچ شانه ورتر غاړه وت حسبک یا رسول الله بس الله رسول بس نو ځان مکړه مون خوبونو کول تا ټول شپه الله ته جړا وکړه بس روت رسول الله مبارک او صحابو ته اعلان ورک هغه د پیغمبر دړه دعا خدای قبول او صحابو ته اعلان ورک دا الله د قرآن آیت راغی سيهزم الجمع ويولون الدبر دا ډله چې دا مضبوطه ډله چې تاسو ته ګوره دا به تختی دا به شکست خوري دا به تختی مقه سے شو اللہ 1000 اغویو زر پرشتے خدای پاک نازل کړي د 500 جرنیل حضرت جبریل علیہ السلام او د 500 جرنیل حضرت میکائیل علیہ السلام خدای شکست ورک دقه دړه دعا دړه نه دعا وسره جاړه اوخ کې وسره وبایوا ځان الله ته محتاج او غنه چې الله ورز انت غنی اللہ نحن الفقراء اللہ تا بے پروے تا غنی من فقیران یو من محتاج یو اللہ اللہ چه تو نغوالے من خلا نشو کلاول چه تو نغوالے دا قدم دشم غشتے چه تو نغوالے من سترگ نشو رپول چه تو نغوالے بچی نکی گی جاڑا نکی گی تو نغوالے زامن نکی گی کہ تو نغواڑے عجیزہ غریبی با یس پنی اللہ دار سستا پلس کی یو ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی ډېر لوی عالم خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تصوف په دې سلسلو کې نوم راځي ډېر لوی سړی خواجہ ابو الحسن خرقانی دا هغه زمانه و چې ابو علي ابن سینا غوندې حکیم ابو علي ابن سینا لوی حکیم دی لوی فلسفی دی ډېر هوښیار سړی دی او ډېر قابل سړی د هغه زمانه ده د بادشاه مجلس دی د بادشاه په مجلس کې ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه د الله د نوم ذکر کوي او د هغې فضیلتونه ذکر کوي چې الله نوم اخیستل لا اله الا الله کې دا برکت لکه چې تاسو ته لګیا دا ټولو کائنات روح دی او کائنات پہ جمدی دی انسان پہ جمدی دی او انسان له خدای برکت ورکوي انسان نه الله خوشحالیږي زړه طاقتمن کیږي وجود طاقتمن کیږي دا الله سکون راځي د زړه اطمینان دا لګیا دی ابو علي ابن سینا خو منطقي او حکیم هغه ورته وایي حضرت دومره یو پوټې ټکي او په دې کې دومره لوی زور په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور دی چې ټول اسمانونو ځمکې راټینګې کړي دي او ټول کائنات راټینګ کړي دي او چې دا لرې شي نو ټول کائنات به قیامت راشي او دړې دوړې به شي په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ورته مخ ور واړو وی اے خر تو چې دانی خر ته پس پويږي خر ته پس پويږي چې ابو علي او بیا لګیا د خپل خبره شروع کړه بس هغه دغه یو جواب ورکړ چې خر ته پس پويږي اے خر تو چې دانی ته پس پويږي او بیا خپل خبره شروع کړه چې مخکې کول ابو علي ابن سینا نه خولې روان شو درنګونه بدل شو
او دا که ګیرګډ کې رنګونه بدلای داسې رنګ بدل شو مخ بدل شکل بل شان او رنګ خولې ته روانې شو لکه دومره لوی سړی چې په مجلس کې ورته خر وی دا ډېره لویه خبره عام یو سړي ته څوک وایي هم ښه خبره نه ده خو چې دومره لوی سړی وي چې د بادشاه حکیم دی او ته ورته وایې خر دې مو ورته وویله ته په څه پوهېږې دا خو ډېره لویه خبره چې هغه خپلې خبرې کولې په دې میانځ کې مخ راواړو او حکیم صاحب څه چل در باندې وشو ستا خو رنګ بدلېږي را بدلېږي ستا خو سترګې بدلې دي ستا خو تندې بدل دی ستا خو نه خو خولې روانې څه چل وشو وایي خر دی راته وویل یو ټکې خر او ته ماته وایې چې لا څه چل در باندې وشو دومره دې په دا ټول مجلس کې چې خر ورته وایي ابو علي ابن سینا غوندې سړي ته خو ډېر لوی شرم دی بېعزتي را بادشاه او دا وزیران او دا ټول خاندي چې ورېږه چې سمې برابر کړې وی خر دې راته وی او ته ماته وایې چې څه چل در باندې وشو وی حکیم صاحب یو خر ټکي پتا کې دونه انقلاب راول یو خر چې رنګ دې زیړ شو سترګې دې وپړسېدې رګونه دې وپړسېدل خولې دنه روانې شوې نو یو خر دونه انقلاب راولي نو د الله نوم به انقلاب نه راولي بس اپوش جو واقعي دا الله نوم کې چې کم برکات دي دا په بل څه کې دا برکات نشته